اوس وګوره دا نوی چیف راغلی دی بزرگ جمیل صاحب په تمام بی ډي الیکشن کې ښځې پاس کړي ښځې ورشئ په بنو کې څومره ښځې پاس شوي دي په دې ټوله صوبه کې وګورئ په روپۍ کې دوانې سړي نشته 14 ښځې پاس شوي ښځې به اوس دله ووټ ورکوي او دی به صدر کېږي نو ښځې خو ووټ په هر شي ورکوي نو عزیزانو عرض مې دا و چې داسې غلی غلی په خپله علاقه کې ګورئ اوس سکریم څه شی دی سکریم دا ماشومان چې خوري هغه سکریم هم ستا ملک کې په ډمتوب راووته د سکریمو ګاډی دی پکې ساز لګېدلی دی او هغه هلک داسې او داسې کېږي او غزلې ساز پکې غږېږي نو هغه ساز له چې وګورې هغې ته به څوک ټینګ شي او درو هلکه چې والو در دا ساز به هم واوري سکریم عام په ډمتوب خرڅېده شروع شو د خوراک شیونه که د مټیانو والا دکان کې وګورې د اخترو کې داسې لړۍ به یې لګولي او دا بجلی به یې سرې او سپینې لګول پړک 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 هر شی ډمتوب او کنجرتوب هر شی نو د خدای د قهر انتظار کوئ اسمان د پاس نه در باندې اوبه وچې کړي او ځمکې در باندې لاندې اوبه وچې کړي توربېلې ډیم دیم لګیا دی تباه کېږي اټک سین لور شي پکې ګوټو به نشته ځمکې لاندې اوبه راښکې او اسمان پاس یوړې والله اعلم بالصواب چې انجام به څه جوړوي او د خدای ارادې څه دي نو د الله د عظیم قهر انتظار کوئ د عظیم قهر مونږ تباه یو مونږ غرق یو قسم په خدای دی چې دا جوماتونه زمونږ دي دا ډېر خلک چې د جمع مونځ له ډېر ځان رسوي داسې که ویې ګوره جمع رانه ځي جمع رانه ځي کښېنه د پودړی زویا جمع دړ نه ځي جمع دړ نه ځي ته چې سلام وګرځې السلام علیکم ورحمت الله وایه دې خوا نو د ملیکو نه بعد به په نیت کې دا خلک راولي او دې طرف ته به بیا دا خلک راولي تاسو په ایمان ووایئ چې په جمع کې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه یې بربنډه ګرځي لوڼه یې په کالج کې سبقونه وایي NGOs ورکره لګېدلي وي VCR ورکره پراته وي او هغه باندې السلام علیکم ورحمت الله ستاړه کي دا جمع دي دې خلکو سره د په ایمان درته یم جمع نه خو د بیمارۍ د وجې پاتې یم د ورکولو نه خو چې کومه زمانه کې ما جمع ورکولې نو هغه وخت کې بزرګانو ټول نو اوس په دې ویم شکر دی چې دا خپې مې خوږېږي چې دا مخکې مونځ هم دې خلکو ته نه کوم او دا خوله مې د خدای جوړه لري چې دا پټاخې تیوزي تاسو خیال را دا جمع دي دا منځونه دي حضرت لاهوري رحمت الله علیه به چې صفونه ودرېده او داسې به صفونو ته وکته یو سړي ته به اشاره وکړه چې ای تم نکل جاؤ مسجد نکل جاؤ هغه به په کشف معلوم کو چې دا ارامي دی نکل جاؤ یو پلیت چې در سره په جمع کې ولاړي د ټولې جمع بیړه تباه یو پلیت تاسو خیال راغی مونږ ته وګوره ښه صاحبه د دې طرف نه به دا ډټسن را روان او ګلونه به یې پیچولي څه چل دی
اتی صاحب را روان، اتی صاحب را روان. مولانا روم نن زر کاله مخکې ویلي دي د دې اتیانو متعلق، زر کاله مخکې. وی بطواف کعبه رفتم ز حرم ندا برآمد، بطواف کعبه رفتم ز حرم ندا برآمد، چی بیرون خانه کردی که درون خانه آئی، چی بیرون خانه کردی. وی د کعبی طواف ته چې ننوتم نو کعبی راته آواز وکړو چې بار دې څه دنیا پلیته کړه چې اوس دننه کعبې ته مرالې. به زمین چو سجده کردم ز زمین دا برآمد، به زمین چو سجده کردم ز زمین دا برآمد، کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی، کہ مرا خراب کر دی. وی پزمکه می چې سجده وکړه زمکه راته آواز وکړو چې زه دې پلی تکړم چې دا د ریاکارې سجدې په ما لګئ، زه دې پلی تکړم. قسم په خدای دی چې نن مونږ ته اره سجده کې دا زمکه آواز کوي چې او د پلیتې زویا زه دې پلی تکړم چې دا د ریاکارې سجدې په ما لګئ. نو عزیزانو مونږ غرق کیو، غرق. که د چا په کور کې ټلیفوني او رنګ راغی او ښځې اوچت کو، ښځې هلو تاسو څوک خبرې کوئ؟ دی ورته وایي چې زه غلانډو خبرې کوم. چا سره هم کار دی کوي که نه داسې د ښځې اواز هم عورت دی. څنګه چې مخ کتل ناروا دي داسې اواز اورېدل هم ناروا دي. بیا دا ټي وي سسټم وګورئ. خو زما مخې ته خو زه خو د خدای په قهر اخته یم چې ناست یم، یو چپلی وي او بلی نه یو د رشکې نه راکوشي او دې دوکانونو نه چې دی وي سي آر او ټلویزیون په کرۍ باندې وړی، شپه ورته ښځې هغه ښځې چې پردی جامې وینځي او پردی مزدورۍ کوي، زوی د شپې وي سي آر راوړي او ټوله شپه ورته ناست. دا زمونږ د ملک حال شو. مونږ به هندوانو پورې خندل چې ښځې بربنډې ګرځي، سیکانو پورې به م خندل چې ښځې بربنډې ګرځي، انګریزانو پورې به م خندل چې ښځې میمانې بربنډې ګرځي. نن په مسلمان کې څه حال شو؟ په سن 86 کې زه دلی ته تللی وم، 22 ورځې مې تېرې کړې وې. قسم په خدای دی که ما په سړک باندې انده یا سیکړی ما په سړک نه دي لیدلي. بلا ضرورته د هندو او د سیک ښځم بار نه راځي. لاند لاړ شئ دی رامداس ته، مازدیګر مونځ چې وکئ رامداس ته لاړ شئ. که زه دروغ وایم په خپله یې وګورئ. ورچ بیا ماښام اذان چې وشي آرمي سټیډیم ته لاړ شئ. که زه دروغ وایم په خپلو سترګو یې وګورئ. نو عزیزانو تبا کېږئ، ګورئ غر کېږئ، ښځې او لوڼه کنټرول کوي. ګوره کینی تبا کېږئ. هغه ورځ یو د ملا لور راله، د ملا لور، او دا ګلونه یې په ځان اچولي وو.
ما ته ودرېده نو ما ملکې وې ویل میرے پیرات اویار تے تو نکاح بدلنے واسطے جاسے الا مالانا ما دا سیخ کتا ما تو وچی منو دیکھنا میرے پیرات اویار ہوتا اوس دې سره څه کوي واحده سنیغه په دا اوس به ټول خلک وایي چې دوی زنانه یې وواله زنانه یې وواله زنانه حکومت لګیا دی دا فټپاتونه پاکوي سرکونو دکانونو مخکې ته فټپات چې دا پاکوي څه چل دی هلکه گاډو والا تی پاسي ګنډېرو والا تی پاسي څه چل دی وایي چې په دې فټپاتونو زنانه نشي تېرېدی دا څومره زیاتی دی دا زنانو له دې الله د چرګو مرض راولي خدای دې د پاکستان پیخ بنیاد وباسي عزیزانو دا الله پاک قانون دا دی چې واورئ زه به تاسو سره د مسقال د ذرې عمره نیکی هم بدل در کوم او د مسقال د ذرې عمره د بدی به هم سزا در کوم اوس دلته یو خدشه ده انسان دی یو غلطی تی وشوه نو دا غلطی مطلب دا نه دی چې ته غوږونه ونیسه او توبه وباسه او پلانې وکړه او دا وکړه او دا وکړه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې علاج دا ښودلی دی چې التوبة الندامه توبه څه ته وایي په خپلو بدو باندې خپېمانه کېدل دې ته توبه وایي بد در نه وشو غلط کار در نه وشو او ته خپېمانه شوې به دې ته توبه وایي دا ګناه معاف شوه یو ګناه چې دا هغه به نه معاف کېږي که ته په کروڑ ځل خپېمانه شم هغه پردی حق وال دي غلا دې وکړه پردی حق دې ووالو ډاکه دې واچوله چا نه دې جیب ووالو وغیره وغیره نو یو دی حقوق الله او یو دی حقوق العباد حقوق الله چې دی هغه په ندامت او په خپېمانتیا باندې ختم شي او حقوق العباد چې دی دا به نه ختمي دا به هله ختمېږي چې ته خپل حق چا نه دی چې والی دی هغې ته ادا کړي نن وګورئ د الف نه واله تر یې پورې مسلمان چې دی الا ماشاء الله هغه ظالم دی په هیڅ ګناه صرفه نه کوي په هیڅ ګناه کومه ګناه چې مونږ نه کوو هغه زمونږ وس کې نه ده چې وسم پې رسي نو په هیڅ ګناه صرفه نه کوي الله دې امان راکړي زما عزیزانو د پردي حق خوړو نه بزان ساتي په قیامت کې به هغه درته ودرئ مخامخ چې دا سړی دی د ده په تا دا حق و دا وله ورکه نو بیا جنت ته ځه
تب هغه وخت کې د کوم ځای نه دغه حق راوړي بیړه به دې غرق شي. دنیا خو د لږ وخت د پاره په حق را، لیکن اخرت ته په عمر لا تبا. نو نن زمون ژوند چې دی هغه ډېر کم اتیاو کالو ته رسي. څوک په 50 کاله کې مري، څوک په 60 کې مري، څوک په 80 کې مري. او د مرګ نه وروسته ژوند چې دی هغه به ابد الاباد د پاره. نو الله دې امان راکړي چې ابد الاباد د پاره ژوند د سړی تباشي د لږ وخت د ژوند د پاره. نو دنه زیات بدبخت بل شته، دنه زیات ظالم بل شته. عزیزانو که یو ړوند سړی وي، ړوند چې زما د توبې زه به پردو ښځو ته نه ګورم، نو دا رښتیا وي که دروغ وي؟ ړوند سړی که ووایي چې زه به پردو ښځو ته نه ګورم، دی خو دروغ وي. ته به یې په څه ګورې بیختي وځه. کمال دا دی چې بنا سړی ووایي چې زه به ښځو ته نه ګورم. یو سړي ما ته وایي مولانا صاحب جمعې مونځ مې تا پسې کولو، تا یو خبره وکړه چې الله وایي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، ښځې چې وګورئ نظر ښکته وغورځوئ. نو ویلې چې ښځې خو تمامې سړک او لارې او کوڅې او دوکانونه ورڅتې ډک، نو که زه نظر ښکته کړم خو په ښځې باندې به ور وخېجم. هسې ما سوچ وکړو چې دا خبره یې والله رښتیا وکړه. اوس نظر خو به نه ښکته کوې چې یو ښځه یې کوي، او چې ټول سړک او ټول بازار او دوکانونه او میړونه یې لاوده پراته وي او دا پلشتې روځي او ډلې ډلې یو دوه ګرځیم نه غویمې غویمې روانې. او واورئ که په روپۍ کې یو انا پاتې دي ابم د این جی اوز د لاسه انشاءالله تباه شي. این جی اوز تارونه نن اولیاء هم ولګول، اولیاء چې په جماعت کې منځونه کوي او نفلونه کوي او ګیرې پریښي دي، نن هغیم این جی اوز ولګول. نو د بار ملکونو د ښځو حرکات سکنات به زمونږ دا پاتې شوې ښځې په این جی اوز باندې وګوري، به وایي چې ښه دا ښځه ده څنګه ګرځي لګیا دی، دا زه څه بلا والم ډک راوبځي. نو د زمرګۍ دعوه به مونږ نه کوو، قسم په خدای دی چې مولیان د ټولو نه مخکې تباه دي، پیران یې ورپسې تباه دي، شیخان یې ورپسې تباه دي، اجیان یې ورپسې تباه دي. نن د جمعې ورځ ده، تاسو بار په دې سړک یو 2 غنټې 10 بجو ټیم کې تیری کوي. الله دې ګلونو والا ته چې کومې موټرې ولاړې او په سیرې اچي، سیرې څه چل دی دې کې بناوې راوړي. اوس اناوې چې د سیرو موټر کې تیری نو خلک وایي هغه د بویت لا ای د ټاک دوسا، ای د ټاک دلا لا تور نږدې شوی هم نه او خلکو ته دې په سړک وښوده. دې داسې که نه سیري